أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم. بدي آيات كريمة کی الہ العالمین د امیر شرایط بیانای چې امیر به د خو اخلاق و خاوند وي، سغزړې بنوي، سغجبې بنوي، ډېر ښکلي اخلاق والا بوي. فبما رحمة ما زائد ده با سببیه ده، ای فبرحمة پس په سبب د رحمت سره من الله د جانب د الله تبارک وتعالی نه لنت نرم کړی شوی ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لهم دی صحابه کرام لرا. ولو كنت كچريويت فظا سغجبه غليظ القلب سغزړې، فظا منا سغجبه یعنی سخت اخلاق والا، غليظ القلب سغزړې، لنفضوا خام خور شوی دا صحابه کرام من حولک غیر چا پیرستانا ټول بتلې وتانا خدا چې تانا قربانی کی پتا باندې ځان قرباني د پتنګانو پشانتانه تاویږي را تاویږي دا ولی علت دا دی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق دې ډېر ښایسته دي، سخجبې نه یې، سغزړې نه یې، د ښو اخلاقو خاوند دی، ځکه تانه قربانیږي دا صحابه کرام. نو رب کریم فرمایي فاعفو پس عفو کوه عنهم د دینه، واستغفر بخنه کوه لهم دی لره، یعنی سکمې کېږي د دینه، وشاورهم او مشوره کوه د دینه، مشوره کول ښه کار دی. نو امیر به د دې مشوره کې سوچ کوي فی الامر معنی مشوره کوه، فی الامر ای فی امر الحرب پکار د جنگ کې، فاذا عزمت پس کله چې تو قص کوي د یو کار یا د جنگ قص کوي د جهاد، فتوکل پس توکل کوه علی الله په الله باندې، ان الله یقینا الله تبارک وتعالى يحب المتوکلین خو خی توکل کوونکو لرا. ان ينصركم الله کچری مدد وکړي تاسو سره الله تبارک وتعالى لکه چې په ورځ د بدر کې کړو تاسو سره، فلا غالبا پس نشتره غلبه کون کې لکم اے علیکم پتاسو باندې بیا پس پتاسو باندې سوق غالبه کې دی نشي، ټول به مغلوبوي. و ان يخذلکم کچره خذلان در کی تاسو لرا یعنی يترككم عن المدد، وان يخذلكم اي يترككم عن المدد بريك دي تاسو لره د مددنا. نو فمن ذا الذي پسوک دي هغه ذات ينصركم چې مدد وکي تاسو، بل ذات شته نه نشته بل ذات. من بعده معنا من بعد خذلانه رست د پر خودلو د باری تعالی نه، وعلى الله خاص په الله باندې د مؤمنان فليتوکل پس توکل دیو کې المؤمنون د مؤمنان. وما كان لنبي منام ندي مناسب یا وما كان جائزا ندي جائز لنبي د پاره یو نبی ان يغل دا چې غلول کی یعنی ان يخون دا چې خیانت کی، غلول څه ته ویل کیږي؟ خیانت فی مال الغنیمت، خیانت کول په مال د غنیمت کې، یعنی اخذ الشیء بطریق الخفیه، اخستل د یو شی په پټه باندې من مال الغنیمت د مال غنیمت نه. د دې نزول د چا باره کې شوی دی؟ د هغه کسانو باره کې چې احد د غنیمتونو یو صادر کم شو ورک شو، بعضې منافقانو خوره که چې دا صادر العیاذ بالله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خیانت کړی دی. نو آیت نازل شو وما كان لنبي ما كان جائزا ندی جائز لنبینا د پاره د یو پیغمبر ان یغل دا چې غلول کی یعنی ان یخون دا چې خیانت کی، خیانت فی مال الغنیمت. ومن هرغه څوک یغلل چې غلول وکړو یعنی خیانت وکړو په مال د غنیمت کې، یأتی را بشي دغه انسان بما من مع ما سره دغه چې غلط چې د ور کې خیانت کړی دی سره دغه مال، یعنی په ورځ د قیامت کې به د په اوږو باندې د په سټ باندې د مال غنیمت بار وي او را روان به وي، شرمېدلی ټول خلک به پیژني دا هغه انسان دی چې په مال غنیمت کې خیانت کړی. ثم بیا توفا پوره به ورکړی شي کل نفس هر یو نفس لرا ما کسبت معنا جزا او ما کسبت جزا د هغه څه چې د کړي من الخیر د خیر او د شر نه، خاصه من الغلول د غلول نه خیانت نه په مال غنیمت کې، وهم دي چې دی لا یظلمون ظلم بنشي کوله. اوس تفصیلی جواب ورکړي له العالمین دي منافقانو ته، افمن آیا پس هغه انسان اتبع چې تابعداري کړې وي رضوان الله رضامندي د الله، یعنی په خوړلو د مال غنیمت کې د الله رضا تابعداري کړې وي، دغه انسان چې کمن دی دغه انسان پشان دغه چا چې خیانت کړي دی، غلول کړي دی، کمن دې پشان دغه چا با چې گرفتار وي دا خیانت کوونکې بسخط په غضب سره من الله د جانب د الله نه،
آیا هغه انسان چې د الله تبارک وتعالى تابعداري کړې ده په مال غنیمت کې یعنی په خوړلو د مال غنیمت کې آیا دغه انسان دغه انسان په شانتي چې د غلول کوي خیانت کوي په مال غنیمت کې او د په اختوي په غضب د الله باندې او زید د جهنم وي آیا دا انسان داسې کېدی شي نه څوک په دې باندې قول کولی شي نو همدغسې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې د ای منافقانو دې د الله تبارک وتعالی تابعداري کړې ده رضا د الله تبارک وتعالی تابعداري کړې ده په مال غنیمت کې چې 5مه حصہ ورته الله معاف کړې ده او په پرېښودلو د خیانت کې د الله تبارک وتعالی تابعداري کړې نو تاسو څنګه قول کوئ العیاذ بالله چې د غلول کړی دی ومأواه زید دغه انسان د خیانتګر جهنم و جهنم و بئس المصير بد زید ورتلو چې هي دغه جهنم د مخصوص بالضم مقدره هم دا تابعداري کوونکي د رضامندۍ د الله تبارک وتعالی هم دي چې څوک چې تابعداري کوي د الله د رضا درجات منزو درجات خاوند مرتبو دي یا دا انبیاء علیہ السلام یا څوک چې تابعداري د الله کوي د رضا د الله عند الله پنځ د الله خاوند مرتبو دي والله تبارک وتعالى چې بصیر لیدونکي دی بما پاغه یعملون چې دی کوي من الغلول د غلولنا اوس الہ العالمین په دې آیات کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تعریف کوي چې تاسو د نسبت د غلول څنګه کوئ اے منافقانو بالکل تاسو د حماقت ده جهالت ده لقد خامخا پتا کې سره من الله احسان کړی الله تبارک وتعالى علی المؤمنین په مؤمنانو باندې یو احسان کړی دی اذ بعث اذ زمانی کا اذ په وخت کې بعثا چې ولې غلو یا اذ تعلیلی کا زکه چې ویلې غلو فيهم پدې کې احسان ولې کړی زکه چې ویلې غلو فيهم پدې کې رسول یعنی رسولا عظیما عظیم المرتبه والا من انفسهم د نفسونو د دینه چې قریشی دی عربي دی یتلو چلول علیهم پدې باندې آیاتونه د قران کریم ويزکیم او پاکي دی لره د شرک او د ګناهونو نه ويعلمهم الكتاب او خدانه کوي دی لره د کتاب والحکمت د حکمت معنا علم د حلال او د حرام وان كانوا اگر کو دي من قبل وړاندې د دین لفي ضلال خامخا په گمراهۍ کې مبین ښکارا وګوره ډیر انعامات شوي وو دنیا په لحاظ سره خدای لقد من الله على المؤمنين دا احسان په ټولو نه لوی احسان وګڼلو اولما حين باغه وخت کې تاسو احسان یاد وباسي الله ويا احسان یاد هېریږي تاسو نه بل احسان ورته یادې اولما حين باغه وخت اصابتكم چې ورسېدو تاسو ته مصیبت بيوم احد پورز د احد قد پتا کې سره اصبتم رسول او تاسو دي کافرانو لرا پورز د احد کې مثلیها په دوچند د مثلیها په مثل د په دوچند د دي زکه چې او یا بندیانم تین راوستیو پورز د احد کې تاسو نه یو بندیم نه دیتله تاسو د کافرانو نه پورز د بدر کې او یا بندیان راوستیو قلتم وای تاسو بیا هم دا خبره کوي چې دا مصیبت مونږ ته ورسېدو ان هذا من اين اصابنا هذا ان هذا من اين اصابنا هذا دا کوم ځای ورسېدو مونږ ته قلت ورته جواب پیغمبر علی السلام تو ورته و دا مصیبت چې من عند انفسکم د جانب د نفسونو تاسو نه دي تاسو ولې مرچلې پرې خو دي عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ سره چې غامیر مقرر تاسو مرچې پرې خو دي قلت ورته و دا چې من عند انفسکم د جانب د نفسونو تاسو نه دي ان الله یقینا الله تبارک وتعالى على كل شيء پرشید باندې قادر ذات دی الہ العالمین وما اصابكم اغچ ورسید تاسو يوم التقى الجمعان پورز د وحد يوم پورز باندې التقى الجمعان چې سره ملاقات شو دو ډله د پیغمبر علی السلام صحابه کرام او جمع د ابو سفیان يوم الاحد پورز د وحد اصلي عقیده ته راکاږي تقدیر ته فباذن الله پس پیراده د الله باندې داو تقدیر داسې جوړو بل دې د پراول يعلم ليميز چې بیل کې الله تبارک وتعالى المؤمنین مؤمنان لرا وليعلم ليميز دې د پرا چې بیل کې الذين كسان لرا نافقوا چې نفاق کړي د منافقان وقيل ویل شو لهم دې منافقان لرا تعالوا راشیا
چا ورته ویل منافقانو کې عبد الله ابن سلول ته ویل شو چې راشه دا ورته چا ویل مجاهدینو کې عبد الله بن بصير رضی الله تعالی عنہ ورته ویل تعالوا راشه قاتلوا جنگو کوي فی سبیل الله پلار د الله کې او ادفعوا یا دفاع کوي خپل یعنی عن اهلیکم دولات خپلنا وحریمکم او د بیبیانو خپلونه وقال السودي سي ويكثروا سواد المسلمين زياد كاسد دل د مؤمنانو چې کافرانو باندې پریوزي قالوا نو ول دي منافقانو ابي ابن سلول وغد 300 کسان چې را واپس شوی د پیغمبر علی السلام نه لو نعلم کچره مون علم لري د قتالا د جنگ چې رښتیا به جنگ کیږي کوم ته پته چې دا رښتیا داسې جنگ کیږي نو لتبعناکما خامخا تابعداري به کړو مونږ تاسو رب کریم جواب کوي هم دا منافقان چې دی للکفر ال الکفر د پاره د کفر یومئذ په دغه ورځ باندې اقربون نزدید منهم د دینه للایمان ال الايمان د ایمان نه د ایمان نه کفر ته نزدید په دغه ورځ باندې دا منافقان یقولون وإذا منافقان بافواههم په خلوق بلو باندې په جبو بلو باندې کلمه الایمان کلمه د ایمان ما هغه ليس چې نشته فی قلوبهم پزلونو د دې کې د ایمان والله تبارك وتعالى اعلم علم لري بما پغس یکتمون چې دی پټیا کفر او نفاق الذين خبر د مبتدا مقدر ده هم الذين دا منافقان وکسان قالوا چې وای دي لاخوانهم في حق اخوانهم په حق دورونو خپلو کې في النسب لا في الدين هغه چې په نسب کې د دې ورونو دي وهم شهداء احد چې شهدا د احد دي رب کریم فرمای حال دا چې دا منافقان چې دی وقعدوا ناس دي عن الجهاد د جهاد نخپلم جهاد نکیا وای دیو د ورونو په باره کې په حق د ورونو کې سوي لو اطاعونا کچری دی تابعداري کړي و زمونږه په وحد کې وانصرفوا عن محمد صلی الله علیه وسلم نه واپس شوی لکه عبد الله ابن ابي ابن سلول چې 300 کسانو سره واپس شوی نو دی دا وسوسه چول ما قتلون نبو شهیدان شوی دی رب کریم جواب کوي قل تورته پیغمبر علیہ السلام فدرؤوا منا فدفعوا پس دفع کوي تاسو ان انفسکم د نفسونو خپلونه الموت مرګ لرا نرشه دا مرګ دفع کوي ان کنتم صادقین کچری رښتینه زور به مو ګورو چې دا مرګ دفع کوي اوس د شهیدانو فضایل بیان الہ العالمین چې د خفغان جرړ ورکشي او دا وسوسې د دې ورکشي د منافقانو ولا تحسبن رب کریم فرمای ګمان مکوته الذين پاکستان باندې قتلوا چې شهیدان کړي شي نزول د آیت کریمه جابر بن عبد الله جابر سیب لار عبد الله سیب چې کله شهید شو جابر سیب راغی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته خفغان کار کوي چې وړه ورونه مې دي نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته استاب لار په داسې جنت کې دي چې الہ العالمین چا سره هم ترنه پورې بغیر د حجاب نه خبرې نه دی کړي او ستا والد سیب سره بغیر د حجاب نه خبرې وکړي نو دغه شخصیت الہ العالمین ویل چې اے جاب عبد الله صاحب غواړه چې سغواړي ز در کوم نو عبد الله صاحب په زبان باندې دا راغله چې زبیا دنیا ته لاړ شم او شهید شمه نو الہ العالمین ورته ویل چې دا ما وعده کړی د چې یو ځل څوک راشي بیا دنیا ته نه رالېږم نور څه وواړه نو عبد الله صاحب ورته ویل چې زما د دې نعمتونو نه زما پسمندگان خبر کړه بیا د آیت کریمه نازل شو ولا تحسبن ګمان مکوته الذين کسانو باندې قتلوا چې شهیدان کړي شي فی سبیل الله په لار د الله کې اموات د مړو ګمان مکوي کسائر الاموات د نورو مړو په شان دي بل احیاء بلکې دي ژوند دي دا شهیدان عند ربهم پنځ رب دي ژوند دي دا عند ربهم يرزقون سره وسوله غوا عند ربهم پنځ رب دي يرزقون رزق ورکول شي دي لره فرحين پالکون د شهیدانو کې چې خوشحالي کون کې دي بما پاغه رزق باندې پاغه عزت او شرافت باندې آتاهم من اعطاهم چې ورکړي دي لره الله والله پاک من فضله من من کرامته د عزتونو ورکړي شي یا من فضله د احسان خپلنا ويستبشرون دو معنا غاني دي ويستبشرون خوشاليږي دي دا شهیدان یا معنا یو بل ته بشارت زیره ورکیا بالذین پمانا د بیتیان الذین پراتلو دا کسانو لم يلحقوا بهم چې ندی پیوست شوی دي سره من خلفهم رست د دینا دي ته چې پته ولګي چې دا هم جهاد ترازی دا زمون ملګری دی مقام ترازی نو دی یو بل ته وی هلاک فلانه آشنا هم دی مقام ته جوړیږي ګوره نو یو بل ته زیره ورکي چې ادم را روان دي
ويستبشرون یو بل ته زیری ورکوي یا خوشحالیږي دي بالذین معنا بیتیان الذین پراتلو دغه کسانو لم یلحقوا بهم چې نه دي پیوسته شوي دي سره من خلفهم رسته د دي نه الله خوف نیسیره به نه وي علیهم په دې باندې ولا هم یحزنون نه به وي دي چې غم وکړي یستبشرون رب کریم فرمایي یفرحون دي خوشحالیږي بنعمت په نعمت سره من الله د جانب د الله نه وفضل او په احسان سره وان الله یقینا الله تبارک وتعالى لا يضيع معنا لا يبطل نباطل اجر المؤمنين اجر د مؤمنانو خاصه في الجهاد په جهاد کې